دا خبره چې را چاته پاتېدل چې څوک مجلس ته راشي نو دې ته پاتېدل څنګه دي؟ نو بعضې خلکو دې بالکل مطلق نفي کړله چې دا بالکل حرام کار دی، چاته به نه پاڅي. ځینې خلک به ډېره سختي کوي. ځینو خلکو چې کوم دی نو مطلق جایز ویل چې دا بالکل جایز دي. ابن حجر عسقلاني رحم الله فتح الباري کې را نقل کړي دي. هغه وایي چې پاڅېدل چې کوم دي دا اصل کې 4 قسمه دي. یو حرام دي، هغه په هغه صورت کې حرام دي چې سړی متکبر ای، تکبر کوون کې د مجلس تراشو دی غواړي چې ما ترې خلک پاسي، نو په دغه صورت کې دغلته پاسېدل دا حرام دي، نه به پاسي. د دې لپاره به نه پاسي چې داسې نه چې دا تکبر ښه زیات شي. متکبر سړي له دا ښه هوا نه ورکې، متکبر سړي له څومره هوا ایسته شي دا به ترې وباسي. کله کله داسې شي که نه په دې معاشره کې خلک تکبر کوي، نو ته به د هغې څه ګورې ښه تکبر کې. اول به دا کې عاجزي په کار ده، تکبر به ته نه کې، خو چې ته پوه شو چې په دې سړي کې تکبر دی او هوا ده، پکې دا هوا ترې وباسه، دا تکبر ترې وباسه، داسې مه پرېږده، ځکه چې دا به نور متکبره کېږي. کله کله معاشره کې به د لارې کې به ته روان، تا ته به سړی مخې له درشي پورته به اسمان ته ګوري، ته ورته ښه اسمان ته ګوره. علماو دا لیکلي چې التکبر عند المتکبرین عبادتون، د متکبره خلکو سره تکبر کول دا هم بندګي د الله، دا صحیح عبادت دی. لہذا چا په څټ کې سریه لګېدلي نو غلی غلی به ورته نه کېږي، مړ مړ به ورته نه کېږي، ته اوس ښه تکبر کوه. البته عام کس دی، غریبان خلک دي، عوام دي، نو بیا ته مخکې کېږه، سلام پې ته کوه، نیکي بیا ثواب دی. کې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې الباد بالسلام بری من الکبر، څوک چې به سلام کې مخکېواله کوي هغه بری د تکبر نه، هغه بری. نو لہذا په دغه صورت کې بیا عاجزي پکار ده. خو چې ته کله په یو سړي پوه شې ته متکبر دی، مه ورته پاڅه، مه ورته مخکې سلام کوه، مه ورته مخکې په خیر کوه، څو پورې ستا څه په خیر نه کړی، څو پورې تا ته سلام نه کړی، او څو پورې تا ته نه پاڅېدلی، دې سړي له به هوا به نه ورکړي، هوا به ترې وباسي. دویم قسم پاڅېدل چاته هغه مکروه دي. هغه مکروه دا دی چې یو سړی دی هغه ځان تر خلکو پاڅېدل چې کوم دی نو ښه نه ګڼي، بده نه ګڼي، بده یې ګڼي، چېرې ما ترې څوک نه پاڅي، ځکه دې راته نه پاڅي چې کېدی شي زما په زړه کې تکبر راشي. نو دغه سړي ته پاڅېدل مکروه دي، ځکه چې هغه یې نه غواړي چې ما ته پاڅه، بلکې به دې خفه کېږي چې ما ترې څوک پاڅي، نو مه پاڅه ورته، ځکه چې هغه هلته یېرېږي چې هسې نه زما په زړه کې چېرته تکبر راشي. نو په دغه صورت کې پاڅېدل چې کوم مکروه دي، یعنې څه غټه ګناه پکې نشته، غواسې ښه خبره نه ده. او دریم چې کوم دی نو هغه جایز دی. جایز دی ته ویل جایز دا معنا ده، دا هغه صورت دی چې کله یو سړی دا نه غواړي چې یعنې دا یې زړه نه غواړي په دې باندې نه خوشحالي ما ترې څوک پاڅي، یعنې چا نه مطالبه نه کوي چې خلک دې ما ته پاڅي، که څوک د پا نه سي نو خفه کېږي پې نه. خو چې کله مجلس ته راشي نو دا چونکې یو نیک سړی، مشر سړی، سپین وی، عزتمن سړی، نو خلکو ته پاڅي، د هغه د نیکۍ د وجې نه، د هغه ښه اخلاقو د وجې نه، د هغه د علم د وجې نه ورته خلک پاڅي. نو دغه پاڅېدل چې کوم دی نو دا دی جایز، دا جایز پاڅېدل دی، ګناه نشته دی. او څلورم نمبر امام ابن حجر لیکلی چې هغه مستحب دی. هغه چاته پاڅېدل چې هغه د سفر نه راشي، یا چې کوم دی په هغه باندې الله څه نعمت کړی ته له مبارکي ورکې، نو چې سفر نه راشي مثلا ته دقسې ناست یې په ځمکه باندې نښځ ورخوی چکمه شوی، نو دا ښه خبره نه ده که نه، چې مسافر راشي نو په کار پاڅه ورته. او یا په هغه باندې الله څه نعمت کړی دی، زوی شوی دی، یا یې زوی له واده کړی دی، یا بله څه خوشحالي پرې راغله، نو پاڅه ورته مبارکي چې ورته ورکوې نو خیر د پاڅېدو ورته مبارکي ورکړه. یا بې څه مصیبت راغلی دی ته هغه د تعزیت دپاره ورځې، یا هغه ستا ځای ته راشي نو ته په کار ده چې تعزیت دپاره هغه ته پاڅې او تسلي ورکړې. لہذا دا صورتونه دي. نو اولنی قسم حرام شو، دویم مکروه، او دریم چې کوم دی نو هغه جایز دی، څلورم نمبر مستحب دی. شیخ عبدالسلام رحم الله په خپل تفسیر را جمع کړي فتح الباري په حوالې سره. او صحیح خبر هم دغه معلومیږي. خاص څوک چې بې اجازه ډېر زیات سختي کوي نو هغه اصل کې د معاشرې د اصول نه خبر. خاص ځینې معاشرې کې دا څیزونه دي چې دا خلک ښه ګڼي، ځینې ځای کې به ځانه بیخي دا دین نه خلکو نه قمقل نه جوړوي، خاص ځینې څیزونو کې خلک ډېر قمقلتوب کوي، نو داسې نه یې په کار ښه